رحیم. خوږو عزتمندو محترمو، زه دا یو پیغام اول د ضلعې انتظامیې هغې ته دا یو بروقت خبر ورکوم او بیا عامو مسلمانانو ته دا یو خبر ورکوم. ضلعې انتظامیې په نوټس کې دا خبر راولم او دا ورته یو پیغام ورکوم چې تاسو په دې اخترو کې د میوزیک شو د کاکا خیل شادي حال یا په نورو میلو کې د سردریاب یا د باغچې وغیره د ضلع چارسدې کم ځایونو کې د تاسو دوی له اجازت ورکوئ، نو دا به زمونږ د کارکنانو د جمعیت علماء اسلام او د عام ولس د مذهبي او د دیني خلکو دپاره یو ډېره د خفګان او د پریشانۍ خبره وي. د دې وجې نه ګڼو کارکنانو او ګڼو ملګرو ما سره دا رابطه کړې ده چې که چېرې دوی د شو میوزیک شو د کاکا خیل شادي حال کې انتظامیې د ضلعې اجازت ورکړه، نو بیا به دا مونږ منع کوو او چېرې به هم دا مونږ نه پرېږدو دغه ځای کې، ځکه چې د ضلع چارسدې دا روایات را روان دي چې نن پورې دې کې هېڅ قسمه سینما دې علماو او دې مذهبي خلکو نه ده پرېښې او هېڅ قسمه داسې د ډمتوب او د کچرتوب هغه اډې نه دي پرېښې. نو لهذا موږ اوس هم دا خبره ضلعې انتظامیې ته کوو چې تاسو به بالکل د دې اجازت نه ورکوئ، او که تاسو چېرې اجازت ورکړه نو بیا به د جمعیت علماء اسلام کارکنان او زموږ مذهبي خلک چې کوم دی نو دا هلته کې ځي او هغه ځای کې به بیا مطلب دا چې دا منع کوي، نو بیا به دا که دې کې نقصان پېښ شي نو د هغې نقصان به ټوله ذمهواري بیا په ضلعې انتظامیې باندې وي. او عامو خلکو ته هم دا خبر ورکوم چې چونکې داسې ځایونو ته چې کوم ځایونو کې د فحاشیت او د اوریانیت هغه اډې وي دلته تلل نه دي پکار. ټیک ده د خوشحالۍ په موقع باندې خلک یو ځای ته لاړ شي خوشحالي وکړي، خو دا ده چې زه دا یو خبره کوم چې د سردریاب یا د باغچې یا د نورو ځایونو کې داسې رش چې جوړ شي نو په دغې رش کې ډېرې خطرین وي. زه عامو خلکو ته وایم چې دغې رش ته ځکه مه ځئ او زنانه مه بوځئ چې کله کله ستاسو د زنانو بېعزتي وشي، ستاسو ماشومانو ته نقصان پېښ شي، او دارنګې مطلب دا چې لکه نور ولس ته هم د هغې نه ډېر لوی نقصان ورسیږي، ځکه چې په داسې رشونو کې د بمونو هم خطرې وي، د خودکش هم خطرې وي، دارنګې مطلب دا چې د ټریفک هم خطرې وي، نور هم مطلب دا چې لکه خطرې وي. نو ښه خبره دا ده چې داسې د رشونو ځایونو ته تلل نه دي پکار، او موږ مسلمانانو له پکار دی چې خپله احتیاط وکړو او په هر یو شي باندې نظر هم وکړو، په هر یو شي باندې فکر هم وکړو. د خوشحالۍ په موقع باندې خلک ځي، خو داسې هم نه چې اوس هلته کې دومره حالات خراب وي چې نارینه او زنانه پکې بیا بېعزتي کېږي. لکه تېر کال د یوې زنانه په سردریاب کې هغه بېعزتي وکړې شوله، بیا د میډیا والا مطلب هغې له یو لوی دغه ورکړه. د دې وجې نه زه دا خپلو عوامو ولس ته دا پیغام ورکوم چې هېڅ قسمه زنانه دغه ځایونو ته مه بوځئ او مه ماشومان بوځئ، ځکه چې د هغې ته به ډېر زیات تکلیف وي. الله تعالی دې تاسو مونږ ته په صراط مستقیم باندې تګ تلل نصیب کړي، او بیا الله تعالی دې مونږ او تاسو ته د دین د خدمت او د ملک د خدمت او د قوم د خدمت توفیق راکړي. مونږ به ضلعې انتظامیې سره کوآپریشن کوو، مونږ به د ټیمې د انتظامیې سره کوآپریشن کوو، مونږ به مطلب دا چې لکه دا پولیس ډپارټمنټ سره کوآپریشن کوو، عوام به په خپله مطلب دا چې لکه خپله قبله مونږ درسته کوو او هغې ته به مسلې کمو او زیاتو به ورته نه انشاءالله العزیز. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.